الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په حواله باندې همدا درسونه روان دي. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حیثیتونه دي. بیک وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو حیثیتونو مالک دی، ځکه چې د ټول امت دپاره او د روان قیامت پورې د ټولې دنیا د انسانانو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رهبر او رهنما دی. چې څومره د ژوند پهلوګانې دي، د ژوند چې څومره اړخونه دي او د ژوند د کم اړخ سره چې د چا تعلق دی، نو هغه د نبی علیه الصلوۃ والسلام په سیرت کې د ځان دپاره یو نمونه کتی شي او د هر چا دپاره نبی علیه الصلوۃ والسلام نمونه ده. په هغې کې اولنۍ خبره مونږ کړې وه د دعوت الی الله، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داعی الی الله دی، الله طرف ته بلونکی دی، او دا د دعوت الی الله دا فریضه دا ورته الله تعالی سپارلې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد چې نور خلق د دعوت الی الله کار کوي او الله تعالی دین ته او د الله عبادت ته خلق رابلی، نو هغه به د علم په بنیاد رابلی، او علم اختیاري شی دی. چا خوښه ده نو علم به حاصل کړي، چا خوښه ده نو هغه مزید علم به نه حاصلوي. د مسلمان په حیث باندې د فرایض علم خو په هر چا باندې ضروري دی، څنګه حدیث کې راغلی دی طلب العلم فریضة علی کل مسلم، هر مسلمان باندې علم فرض دی. ځکه مسلمان باندې مونځ فرض دی، روژه په فرض ده، حج په فرض دی، زکات په فرض دی، د بندگان حقوق ادا کول په فرض دي، د بچو حقوق، د گاونډي حقوق، دا فرایض دي. نو د علم د حصول نه بعد به سړی عمل کوي، بغیر د علم نه خو عمل نه کیږي. نو دغه علم خو به هر مسلمان حاصلوي، دې کې خو څه عذر معذرت نشته. یو سړی وایي زه د دې نه نه وم خبر چې مونځ فرض دی، یا دې نه نه وم خبر چې ماسپښین څو رکعاته دي، یا دې نه نه وم خبر چې د مانځه دپاره اودس هم پکار دی، یا دې نه نه وم خبر چې د مانځه دپاره وختونه دي، دې نه نه وم خبر چې د مانځه دپاره جامې پاکې ساتل پکار دي. دا عذر نه منظورېږي، دا عذر مقبول نه دی. دیو جنا په احادیثو کې د اسلام ته مقابله د مؤمن مقابله د جاهل سره کیږي. یو حدیث دی د عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما، پای کې عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهما وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې قلیل الفقه خیر من کثیر العباده، د دین علم چې لګمی نو د بے علم عبادت نه ډیر بهتر دی. لږ علم د ډیر عبادت نه بهتر دی، ځکه علم امام دی، علم بنیاد دی د عمل لپاره. بغیر علم نه خو عمل نه کیږي. زمونږ پر معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې علم ډیری خو چې عمل، که علم لږي خو چې عمل پې ډیری. نو زه ورته یم چې په ډرایورۍ نه پوهېږي نو خیر دی چې دومره پوهېږي چې دا شی داسې تاویږي، دا سټیرنګ داسې تاویږي، بد بیا ورته کښېنه او غلوی. نو چې غلی نو څنګه چل به وکړې؟ ځان به هم غرق کړې، ګاډی به هم تباه کړې، نور خلک به هم تباه کړې. نو څنګه ته خو وایې چې علم لږي نو عمل پې ډېر؟ عمل پې ډېر معنا دا دی زور ورکړه، تیزې بوځه، سپیډ ورکړه. نه، چې علم وي نو هله د علم سره لږ عمل هم فایده کوي، خو د علم نه بغیر ډېر عمل فایده نه کوي. چې علم وي نو د هغې سره لږ عمل فایده کوي، او چې علم نه وي نو د هغې سره ډېر عمل هم فایده نه کوي. نو دا علم به مسلمان حاصلوي. نو دې حدیث کې دا راغلی
قلیل الفقه خیر من کثیر العباده وکفا بالمرء فقها اذا عبد الله. او دا سړی بیا پوره فقیه دی، پوره جوور علم ورسره دی چې دی په دې پوهېږي چې بندګي د خدای په کار ده، چې د الله تعالی د بندګۍ پرې خبره پوه شو، بس دا ډېر لوی علم دی د سره. وکفا بالمرء جهلا اذا اعجب برأيه. او هغه سړی ډېر غټ جاهل دی چې هغه ته ځان د ټولو نه ډېر زیات پوه ښکاري، هغه د ډېرو نه غټ جاهل دی. دا بل چا نه تپوس نه کوي، د بل چا خبره ته غوږ نه ږدي، چا نه زده کوي نه. هغه وایي بس ما زده کړي دي، ما دا زده کړه، ما ډېر علم حاصل کړی. یو ځل ما په یو ځای کې جمعې خطبه وویله، نو یو سړی راغی ما ته وایي تا له صرف مسلې درځي او ما له ورسره ټسلې هم راځي. ما یاره بس واقعي تا سره ډېر علم دی، دونه ما سره چېرته دی، ټسلې خو نه پېژنې. ما تا له صرف مسلې درځي، ما له ورسره ټسلې هم راځي. خدای خبر مطلب دی څه. نو دا اذا اعجب برأيه، وایي زه ډېر پوهېږم. او دا د قیامت په نښو کې یو نښم ده. نبی علیہ السلام فرمایي اذا رأيت شحا مطاعا، چې کله ته وینې چې خلک کنجوسان شو، بخیلان شو، شومان شو، او یوازې دا نه چې فکري لحاظ سره شومان دي، په دې شومتوب عمل هم کوي، کنجوسان دي، پیسه جمع کوي لګوي نه د خدای په دین لګوي، نه په غریبانانو لګوي، نه په خپلوانو لګوي، نه په مشرانو کشرانو حقدارانو لګوي، نه په ځان لګوي، بس جمع کوي. وهوا متبعا، او هر سړی د خپل خواهش تابعداري کوي. ویره زما دا رایه ده، نو زما په زړه کې داسې راځي، زه د خپلې رضا مالک یم، زما داسې خوښه ده، زما زړه داسې وایي، ته څنګه ما منې کې، به زما چې څه غواړې به کوم. واعجاب كل ذي رأي برأيه، او هر سړی وایي زه ښه پوهېږم او د هر چا نه ښه پوهېږم او رای لري. داسې نه چې هغه سړی رای والا دی نه. اعجاب كل ذي رأي، رای شته، پوه دی، خو د خپلې دا رای والا یادوي، دا رای والا دا ځان ته پوه وایي، دی هم د بل پوهې ته غوږ دی، دی به بل چا ته غوږ دی، دی به داسې نه وایي چې زه په هر څه پوهېږم، ما ته ضرورت نشته چې چا ته غوږ کېدم. نو چې دا درې کارونه دې کله ولیدل، نو فعلیک بخاصة نفسک، بیا صرف د ځان خیال ساته چې تا چې ته په بده لاره روانړی. ودع امر الناس، او بیا دا نور خلک پرېږدوه بیا، ځکه چې دا بیا هغه ځای ته رسېدلي، دا واپس کېږي نه. نو دې حدیث کې هم دا دي چې هغه سړی غټ جاهل دی اذا اعجب برأيه، چې خپل رای او خپل فکر ورته د هر چا نه اوچت ښکاري، چې نه زه ډېر زیات پوه یم او ما ته د بل پوهې نه د پوهېولو ضرورت نشته. حالانکه دنیا چې څو پورې ته ژوندی نو ته زده کول کوه. دا علما چې کتابونه دا درس یو زه درس کوم دا دی، نو ما نن کتاب کتلی دی، ما مطالعه کړې ده، بغیر مطالعې نه زه درس نه کوم. کتاب دې نه کتلی، څنګه درس کوي؟ داسې خو ډېرې خلکو ته خبرې یاد دي. یو عالم نه چا تپوس کړی، ورته ویې یاره یو موضوع باندې به راته خبرې وکړي، هغه وایي ما له به دومره ورځې ټیم راکړې، دومره ورځې ټیم به راله راکړې. او بې موضوع که لږ بس اوس هم ورته تیار یم، ځکه چې څه دې وویل بې موضوع ته اوس هم تیار یم. خو چې ته ما ته وایې چې په یو خاص موضوع به خبره کوې، علمي خبره به کوې، نو بیا به زه تیاري کوم. او هسې خبرې خلک په مجلس کې ناست ډېر شي، او ښې خبرې خلک دا مشران به په خوا لګیا، او موږ ته خپل وړوکوالی یاد دی. په دې جومات کې به د مازدیګر نه د ماښامه پورې مشران ناست وو، او دوه څلور کسه به ورسره ناست وو، هسې به خبرې به ښه هوښیارتوب او ښه پوهې ما ته یې هغه اوږدې اوږدې خبرې یاد دي. داسې سړی خبرې کولی شي، خو د علم خبرې دې ته وایي چې ته به بیا تیاري کې. او بیا په دغه حدیث کې فرمایي انما الناس رجلان، انسانان دوه قسمه دي، مؤمن و جاهل. پوره د دنیا انسانان دوه قسمه دي، یو مؤمن دی او بل جاهل دی. دا خبره مې ټوله دې پورې جوړه کړه درته چې قرآن کې خو الله تعالی وایي چې خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. الله تاسو پیدا کړی، نو ځینې پکې مسلمانان دي او ځینې کافران دي. نو قرآن دا تقسیم داسې کړی چې ځینې مسلمانان او ځینې کافران، او حدیث کې دا تقسیم راغی چې ځینې مسلمانان او ځینې جاهلان. نو دې معنا دا ده چې کافر جاهلي او مسلمان عالمي. که په نور هېڅ نه پوهېږي، په دې پوهېږي چې خدای شته، د عبادت لایق دی، د بل چا بندګي نه ده پکار، په دې پوهېږي، مونځ پېژني، روژه پېژني، حج پېژني، زکات پېژني، بندگان پېژني، حرام او حلال پېژني، پاک او پلیت پېژني، ثواب او ګناه پېژني، په دې خبرو پوهېږي، دې نه خبر دی.
دا میاشتې پیژني دا د روجې میاشت ده د اختر میاشت ده دا د شوقدر میاشت ده دا لوی اختر دی په دې خبرو پوهېږي حرام و حلال باندې پوهېږي د الله حقوق دي د الله د بندګانو حقوق دي څه به حرامي څه به حلالي دا دواړو کې فرق دی نو یو مؤمن دی او بل جاهل دی نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې فلا تؤذي المؤمن مؤمن دی او بل جاهل دی نو مؤمن ته تکلیف مه رسوه چې وس دې کېږي او نیکي ورسره نشي کولی نو تکلیف ورته مه رسوه نه ورته ذهني اذیت رسوه او نه ورته مالی تکلیف رسوه نه د جسمانی او ولا تحاور الجاهل او د جاهل سره پړول مه کوه جاهل سره باسونه مه کوه ځکه چې خو جاهل دی تا به هم سره جاهل ولا تحاور الجاهل د جاهل سره پړول مه کوه مناظرې ورسره مه کوه باسونه ورسره مه کوه عالم سره بحث وکړه څه به زده کړي تا نه به هم څه زده کړي جاهل سره بحث مه کوه لکه دا نن سبا په هره معامله کې هر سړی لګیا دی بحثونه کوي چاله چې د چا نه زده کول پکار دی هغه هم بحث کوي حالانکه بحث ولا نه دی پکار هغه زده کول پکار دومره خو د یو سړی پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو چا پوهه نه دی زده دی پوهه سره هم بحث کوي او ناپوهه سره هم بحث کوي او بل روایت پکې دا دی چې ولا تجاور الجاهل د جاهل سره ګاوڼ هم مه کوه د جاهل په ګاوڼ کېږه مطلب هم جاهل شي ځکه ظاهره خبره ده هغه د ګاونډي نه به یو بل سره به ملاوېږي نو د هغه خوی نه به پتا کې راشي ستا خوی نه به په هغه کې راشي که به را نه شي خو د هغه خوی نه خو به پتا کې راشي نو دا مې دې دپاره وی چې علم بنیاد دی علم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی دی الی الله الله تعالی داعی مقرر کړی دی نور خلق چې دعوت د الله دا فریضه ادا کوي نو دا به په هغه اله فرض کېږي چې د علم زده کړي چې علم یې نه زده کړی هم د باندې مخکې علم زده کول فرض دي بیا د علم زده کړي بیا د نه پس خبره کوي دا بنیادي خبره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داعی دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت هم څه خصوصیات لکه دا آیت د سورۃ یوسف چې ما ویلې قل هذه سبیلی اے پیغمبر د خلکو ته ووایه چې دا زما لار ده کومه دا سورۃ یوسف بیا ووایه سورۃ یوسف کې څه نه چلو سورۃ یوسف ذهن کې تازه کې چې پر سورۃ یوسف کې یوسف علیہ السلام غټه غټه خبرې کړې جیل ته خلکو واچو د جیل ته ولې واچو ځکه د ګناه نه انکار کړو د ګناه نه انکار په وجه چې ګناه ماحول د ګناه او د ګناه نه کو نو د ګناه نه انکار په وجه باندې جیل ته واچو نو معنا دا ده چې دا خپل دا خبره یاد ساته زما طریقه وای دا د نبی علیہ السلام چې ګناه نه بدن دون ځان ساتم چې د ګناه په مقابله کې جیل راځي نو جیل ته به تیارېږي او ګناه ته نه تیارېږي دا جیل ستاسو لپاره بیا خله لکه یوسف علیہ السلام چې وای رب السجن احب الی مما يدعونني الیه زما رب دا جیل خور علی دا کارون نه خله چې دا خزه ماته کوم خبرې کوي دا خله چې ما په کوم طرف رواني دین خور علی جیل خله حالانکه جیل خو خوش نه ده خو د ګناه نه جیل خله راځي او بیا د جیل ته لاړ شي نو بیا ته غلې نه کینی عالم د خریب دنیا ده چرته چې دی اوسې کده په جیل کې او کده د جیل نه بار خدای خپل خبره نه پری نو ته په جیل کې بیا خپل مرګره د نصیحت اول خو کردار پیش کی یوسف علیہ السلام ال ته کردار پیش کو ال د جیل ته دوه کسان نورم لاړ بادشاہ لپاره خوراک کې چرته چا زهر ورکړي نو په دې دوه کسانو باندې شک نو دي د شک په بنیاد باندې جیل ته بوتلو ټرایل روانو کیس روانو نو هغه دوه کسانو وخت خوب ولید چې خوب ولید چې کته په دې جیل کې نو په دې جیل کې یو دا سړی یوسف علیہ السلام ولید او دا ډېر پاک سړی دی نو دل رااله ورته نبئنا بتاویله انا نراک من المحسنین د خوب معنا براته ته کې څه کته ډېر ښه سړی ښکاري نو پکار دا چې سړی ته نن پیژني خو ستا کردار داسې ستا ناسته پاسته داسې چې په دې پوهېږي چې یاره دا سړی دا صاحب کردار انسان دی د علم تپوس کوم د ده نه کوم که د خوب تعبیر تپوسم د ده نه تپوسم که مشوره غواړم د ده نه غواړم که امانت ږدم د ده سره ږدم که اعتماد کوم نو په ده باندې کوم دا کردار پکار دی د پیغمبرانو متبعین دې ته وایي چې د هغې به په ماحول کې دا پهچاني چې خلک به په هغه اعتماد کوي بیا هغه چې په اعتماد وکړي دی به په اعتماد باندې پوره مخېږي نو هغه ورته راغی خپل خوب ورته وایي نو دی ورته خپل عقیده بیانوي
مطلب دا دی دا تاسو چې ما ته ښه سړی وایې نو زه ولې ښه سړی یم دې کې زما ذاتي کمال نشته دا زما دغه فکر کمال دی دا زما دغه عقیدې کمال دی دا زما د نظریې کمال دی دا ته چې ما باندې اعتماد کوې نو د اعتماد بنیادي وجه دا چې زه څه ډېر هوښیار سړی نه یم زه په خپله ډېر زیات پوه یم او ما د ځانه څه خبرې جوړې کړي دي او په هغې عمل کوم ځکه ښه سړی نه ما یو عقیده خپله کړه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله او واتبعت ملت آبائی ابراهیم ما د خپل پلار نیکه د ابراهیم علیه السلام دین قبول کړی او دا دین درست دین دی ذلك من فضل الله على الناس دا الله تعالی ټول دنیا ته دا دین ښودلی دی ټول دنیا ته دا خپل فضل دا دعوت دی ټول دنیا دپاره دی ولكن اکثر الناس لا یشکرون او لا یعلمون خلق نه پوهېږي خلق شکر نه ادا نو دی ورته ووایي چې دا ما د الله تعالی د طرف نه چې په پیغمبرانو کومه وحی راغلی ده ما هغه خپله کړې ده نو دا دعوت شو او بیا ورته پوهېږي بیا ورته دلیل هم وایي لکه څنګه چې تېر جمعه کې یا بله جمعه کې ما د دلایلو خبره کړې وه چې پیغمبر دعوت ورکوي نو د دلیلونو په بنیاد هم ورکوي واعظ هم کوي نصیحت هم کوي داسې خبرې هم کوي چې زړونه نرم کړي خو داسې خبرې هم کوي چې هغې کې دلیلونه وي چې کوم خلک په عقل نه کار اخلي او په دلیل پوهېږي نو چې هغه په هغه دلیل هم پوهېږي نو دا ګوره یوسف علیه السلام ورته وایي چې ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار دا ګډ وډ خدایان ډېر خدایان غوره دي که یو خدای غوره دی یو خدای راته وایي چې دا کوه او دا مه کوه نو دا ډېره غوره ده او دا ډېره اسانه خبره ده او دا عقل ته ډېره نږدې ده که دا ډېره نږدې ده چې بې شمېره خدایان دي یو د یو خوا راکاږي او بل د بل خوا راکاږي یو در باندې یو رنګ درشي او بل در باندې بل رنګ درشي او ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم دا تاسو چې د الله نه بغیر د بل خدایان عبادت کوئ دا خو د دې څه دلیل نشته دا خو تاسو ولې نمونه یې ښودي دي دا خو تاسو مشهوره کړې ده چې دا د دې دپاره دی او دا د دې دپاره دی او هلته چې ورشي نو دا مسله به دې حل شي او چې هلته ورشي دا مسله به دې حل شي ما انزل الله بها من سلطان الله تعالی خو د دې دپاره څه دلیل نه دی نازل کړی ان الحکم الا لله اختیارات د الله تعالی دي فیصله به الله تعالی کوي حکم به الله تعالی نافذ کوي د جایز او د ناجایز د حرام او د حلالو دا اختیار الله تعالی ته دی الله تعالی خپل بندگانو ته دا حق دی چې هغه ورته ووایي چې دا کوي او دا بل چا ته دا حق نشته پیغمبر ته ځکه حق دی چې الله تعالی ولا حق ورکړی دی پیغمبر نه علاوه بل انسان ته دا حق نه چې خپل ځان حرام او حلال مقرر کړي مجتهدین د ځان حرام او حلال نه مقرري اخو هغه مخکینی هغه پټ حرام او حلال راښکاره کوي دا اجتهاد چې دی دا اظهار دی دا راښکاره کول دي نوی شریعت جوړول نه دي بعضې کسان پرې خبره نه پوهېږي هغه وایي چې دا امام فلانکي امام ولې ویلی دي چې دا شی جایز دی او دا ناجایز دی او دا امام جایز کړی او ناجایز امام دا نه وایي زه جایز کوم او زه حراموم امام دا وایي چې زما په خیال چې الله تعالی حرام کړی دا شی الله تعالی په دې دلیل زه ویم چې دا الله تعالی حرام کړی یا پیغمبر علیه السلام حرام کړی هغه تا ته اظهار کوي هغه تا ته خبره پټه خبره درته راښکاره کوي هغه حرام حلال جوړوي نه حرام حلال جوړول یا د الله تعالی اختیار دی یا د پیغمبر اختیار نو دا د یوسف علیه السلام قل هذه سبیلی ادعو الى الله زه الله تعالی ته خلک رابلم او علی بصیرة په غړېدلو سترګو یعنی علی بصیرة علی علم په غړېدلو سترګو یعنی معنا دا دی زه په پټو سترګو نه یم لګیا زه داسې په توک غشي نه ولم د یادو غشي نه ولم زه ښه په غړېدلو سترګو یو خبره کوم ما ته پته ده چې دا دعوت څه دی ما ته پته ده د دې دعوت نتیجه څه ده د دې دعوت انجام څه دی د دې د قبلولو څه انجام دی د دې د رد کولو څه انجام دی په دې دنیا کې د دې منازل څه دي په دې دنیا کې به دا دعوت د کومو مرحلو نه تېرېږي اولنۍ مرحله څه ده بیا دویمه مرحله څه ده بیا درېیمه مرحله څه ده بیا اخرنۍ مرحله څه ده د دې دعوت مراحل دي د دې فیزز دي مرحلې دي اول ځل به دعوت بیا درېیم ځل ته د دعوت په کومه مرحله کې او سړی داعی الله دی د هغه نه تپوس وکړه ورته دا ستا د دعوت په کومه مرحله کې دی او د دې دویمه مرحله څلورمه اخرنۍ مرحله څه ده نو د نبي علیه الصلاة والسلام خصوصیت دا دی داعی الله علی بصیرة زه په غړېدلو سترګو ما ته پته ده چې اخرنۍ منزل څه دی زه به کوم ځای ته ځم او د دې دعوت اخرنۍ نتیجه به څه او دویمه د علی بصیرة معنا دا ده چې علی علم
د علم په بنیاد خبره کوم. د یو پیغمبر او د یو فلسفي په منځ کې فرق دی. دا فلسفیان هم ډېرې خبرو کتابونه هم غټ غټ لیکلي او اوږدې قصې کوي چې ټول دومره 600 صفحې کتاب یې وګورې که نه نو تا ته به پکې څه پته ونه لګي چې د دې هغه خلاصه نچوړ څه شو، به تا ته به دا پته ولګي چې دا سړی ځان له د ده نه ځان له لار خطا ده. دا لوی لوی فلسفیان چې دي ته به ورته مولانا مودودي رحمت الله علیه یو ځای لیکلي چا په هغه زمانه کې یو عالم و هغه یو خط لیکلی و ټولو علماو ته چې تاسو ووایئ ستاسو سره کوم کتاب ډېر زیات ښه کړي دي، ستا محسن کتاب کوم یو دی چې پته یې احسان لوی لوی علماو ته یې لیکلي. نو چا ورته ګلستان لیکلی و، چا ورته مولانا روم مثنوي لیکلی و، چا ورته یو مولانا ورته لیکلي و زما محسن کتاب قرآن مجید دی. قرآن مجید زما سره احسان کړی دی. قرآن مجید داسې کتاب دی چې ما د دې نه مخکې ډېر د فلسفو کتابونه کتلي او زما دا خیال دا ډېر لوی لوی خلق دی چې دا ما یې کتابونه وکتل. خو چې کله ما قرآن وکتو زه په قرآن باندې پوه شوم نو ما له په دې خلکو باندې ترس راغی. زما پرې له وسوځېد په دې خلکو، ما په دې خلکو له وسوځېد چې دا چاته خلک غټ غټ فلسفیان وایي چې دې غریبانانو چې خپل ټول عمرونه خپل ټول ژوند او خپل دماغ د کومو غوټو په پرانستو کې تېر کړي دي هغه قرآن په 2 ټکو کې هغه خبره کړې ده. قرآن په 2 ټکو. ګویټه یو ډېر لوی شاعر ګویټه د جرمني علامه اقبال ورسره ملاقات هم شوی و. هغه وی ما 40 کاله ګویټه وایي چې ما 40 کاله په یوه خبره تېر کړل چې زمانه څه ته وایي، زمانه څه ته وایي، دهر څه ته وایي. علامه اقبال نه تپوس کوي ته څه زمانه څه ته وایي. علامه اقبال د سوره العصر تفسیر کو او یو ورسره یو حدیث وی انما لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر اقلب الليل والنهار. د دې 2 خبرو تفسیر ورته وکړو نو ګویټه ورته وایي چې مسلمانانو تاسو سره یو رڼا ده او دنیا په هغه رڼا پسې وکې تګې ده او تاسو دا رڼا ځان سره ساتلې ده. دا تا چې ما ته په 2 منټه کې کومه خبره وکړه په دې پسې 40 کاله ګرځم، 40 کاله کې ما دا غوټه پرانه نشته او تا په 2 ټکو کې ما ته ووایي دا تاسو سره چې کوم علم دی دا علم لږ دې دنیا ته وښایې کنه د دنیا خو په تیاره کې روانه ده. دې وجه نه د دې ګویټه نه مخکې یو بل فلسفي تېر شوی دی نیټشه هغه باندې بیا علامہ اقبال خبره کړې ده اگر ہوتا وہ مجذوبی فرنگی اس زمانے میں تو میں اس کو بتا دیتا مقام کبریا کیا ہے. چې دا نیټشه ما سره لږ میلاو شوی نو ده ته ما کتلي وی چې مجذوبیت څه ته وایي. مجذوبیت ته خو مجذوب ځان ته وایي، ته خو ځان ته صوفي وایې خو زه ما به ته ښودلی وی صوفیت څه ته وایي. دا علم دی علی بصیرت، دا علم په بنیاد باندې خبره کوم ته. دا علم دا د قرآن د وینا ده، دا د علم دا خبره د قرآن وینا. پیغمبر دا فلسفي نه یوازې فلسفي لګیا یې د ځانه خبرې کوي. نو مولانا ورته وایي چې ما باندې محسن کتاب چې دی هغه قرآن مجید دی. دې ما له یو داسې چابي راکړی ته ماسټر کی وایي، شاهي کلید ورته وایي. شاهي کلید داسې یو چابي ده چې دا په کوم تاله باندې لګی نو هغه تاله کلاوي. قرآن ماله دا تاله داسې چابي راکړه چې هغه د دنیا د ژوند په کومه خبره لګوم نو هغه دروازه کلاوي. او ما باندې د ټولو نه لوی احسان د قرآن مجید دی. قرآن زده کوي دا د الله تعالی کتاب. دا یوازې داسې نه دی د ختمونو دپاره دی او د اسقاطونو دپاره دی او د ساختونو دپاره دی او د دمونو دپاره دی. د دې خو داسې مثال دی لکه ته ماشو تنګ کړی او ته جرنیلې او بیا د خپلو فوجیانو ته وایي چې راوړئ هغه توپ او بمونه چې دا ماشي پې وولو. نو خلک ماشي په توپ او په بمونو نه ولي. تا سره خو ډېر لوی لوی تا وایي ټمبمونو نه ډېر زیات دی، دا ډېر لوی دی، ته په دې ماشي ولې. خیر دی د سر درد دپاره دغه وکړه خو دا زده کړه چې قرآن د څه دپاره دی. نو دا ولنۍ بنیادي خبره ده علی بصیرت. د پیغمبر او د فلسفي په منځ کې دا فرق. پیغمبر وایي زه چې الله ته تا رابلم نو علی بصیرت زه د علم په بنیاد رابلم. فلسفي خو وایي ما نه دي لیدلي، زه نه یم خبر، یا زما دا خیال دی چې داسې به وي. پیغمبر داسې نه وایي زما دا خیال دی. پیغمبر وایي ما د خدای سره خبرې کړې دي، ما له د الله تعالی د طرف نه جبریل علیه السلام راځي ستاسو به مخکې راته خبرې وکړي ته پې نه پوهېږې او زه پې پوهېږم. خلک به ناستو جبریل علیه السلام به راغی، خلک به پوه شو چې وحی راځي، خلک به نه پوهېدو چې څه وایي. نبی علیه السلام به پې پوهېدو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی اسمانونو ته خېجولی د دې 7 اسمانونو نه بره خېجولی
او ته اسمان ستا علم د وسنۍ زمانه یې د سپوږمۍ او د مریخه پورې لا هغه معنا دا چې د اول اسمان نم ډېر ښکته او ځان ته وایي زه ډېر جدید زمانه سره یم نو ستا د جدید زمانه هغه ډېر لوی علم هغه لا د اول اسمان ته نه دی رسېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا په خپل د دې جسم سره د وجود سره په خوب کې یوازې نه خوب هم لیدلی خوبونو کې هم تللی او په دې جسمانی وجود په دې مادي وجود سره په ویښه په غړېدلو سترګو د دې اوو اسمانونو نه برتلی عند سدرة المنتهى جبريل علیه السلام سره هلته خبرې کړي دي پیغمبرانو سره ملاو شوی دی الله تعالی سره خبرې کړي دي پیغمبر په پټو سترګو نه لګیا پیغمبر د خیالاتو نه خبرې نه کوي پیغمبر علی بصیرت د علم په بنیاد خبره کوي وجه د علم په بنیاد خبره کوم دا فرق دی د پیغمبر او د فلسفیانو خبرې کوي او لګیا یې ساوا په ډانګونو وایي پته نه لګي چې څه وایي په خپل هم نه خبره ورته پته هم نشته دا سړی ما چېرته بوځي چېرته روان کړی دا ورته پته نه لګي چې ما چېرته بوځي دا ورته پته نه لګي چې دی چې کوم طرف ته ما بوځي په هغې په خپل هم د دې اعتماد شته که نشته دا زمونږ ولې مسلمانانو ډېر غټ غم دا دی چې کوم فلسفي د مغرب نه راشي که نه د مغرب فلسفه دته په دماغو کې کېږي نو د هغه په خپله دومره ایمان نه وي دی په سب ایمان راوړي دا د ډاروین دا فلسفه نه ده دا تیوري اف ایولوشن چې دی چې دا انسان څنګه د ایولوشن او د ارتقا په نتیجه کې چې اول ژوند څنګه پیدا شو بیا به کومو مرحلو نه تیر شو بیا څنګه بیا آخر کې شادو او د هغې نه انسان دا چې ډاروین میخایل ډاروین چې دا خبره کړې وه نو هغه دا کړې وه چې دا کېدی شي داسې دا اوس دا چې کوم شاګردان یې نن زده کوي نو دوی پې داسې ایمان راوړی لکه ته به وایې چې نعوذ بالله دا چې د پیغمبر خبره ده خو لکه تا هغه پې په خپله ایمان نه راوړی ته پې څنګه ایمان راوړی او هغه چې د اوانه یو خبره کړې وه چې کېدی شي چې داسې یو سړی تا له راشي او تا ته وایي چې دا بس نه دی دا بس او یا دا ریل ګاډی یا دا جهاز یاره دا جهاز نه دی دا ته پخوا ته نه وې او ما ته یاد دي دا جهاز پخوا ریل ګاډی و نو د ریل ګاډي نه ترقي وکړه نو جهاز ته جوړ شو او هغه ریل ګاډی نه دی هغه پخوا بس و او هغه بس نه دی هغه پخوا جیپ و او هغه جیپ نه دی هغه پخوا ټانګه وه او هغه ټانګه پخوا ریړه وه او هغه ریړه پخوا چې دی نو هغسې نو ریړې ترقي وکړه نو هغې نه ټانګه جوړه شوه که ریړه جدا شی دی او ټانګه جدا شی دی او ټانګې ترقي وکړه نو هغې نه جیپ جوړ شو نو دا خبرې دي د ډاروین که ته یې منې دا د پیغمبر او د فلسفي فرق دی پیغمبر د علم په بنیاد خبره کوي قرآن درته علم په بنیاد خبره کوي علم وایي قرآن ګمان هم نه وایي ګمان وایي وان الظن لا یغني من الحق شیئا په ګمانونه مسمه ده ګمان د حق په معامله کې په کار نه راځي نو الله او د الله رسول د علم خبره کوي او دنیا د علم ته رسېدلی دنیا څه ته علم وایي دنیا دې ته نه رسېږي چې علم څه ته وایي نو دا د پیغمبر کار دی د پیغمبر مقام دی دا چې د علم په بنیاد خبره کوي او بیا دې ته ګورئ د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې مسلې خو ډېرې وي مسلې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې غریبي وه غربت و اونچ نیچو لویوالی ښکتهوالی د غلامانو حقوق د غریبانانو ته چا انسانان نه وي چا سره چې پیسه نه وه د دولت نه و چا چې غټه قبیله نه وه هغه به یې راښکه د هغه حقونه به یې خوړل نو دا اونچ نیچ د معاشرې دا اوچتوالی او ښکتهوالی دا ته چې ورته جهالت وایي چې نن سبا سړی له انګریزي نه ورځي او سړی له عربي نه ورځي او سړی له اردو نه ورځي او سړی لیکل نشي کولی او کتاب نه لوستی دا جهالت چې ته ورته وایې اگر چې د دې جهالت نه سړی خلاص هم شي بیا هم جاهلي زه به درته داسې جاهلان وښیم چې ډګریان یې اخیستي دي هغه جاهلان دي د جهالت څه ته وایي او علم څه ته وایي د اوسه پورې دنیا د دې نه خبر نه شوه چې آیا جهالت علم دې ته وایي چې سړي سره دومره کاغذ ورسره وي او په هغې کې څه نمبر یې لیکلي دا علم دی اگر چې د سړیتوب نه خبر نه وي اگر چې د انسانیت نه خبر نه وي اگر چې د خپل ځان نه خبر نه وي د خپلې فریضې نه خبر نه وي د خپلو د ژوند نه مقاصدو نه خبر نه وي د حقوقو نه نه خبر چې په ما کوم حقوق دي او د چا را باندې د دې نه نه خبر خو بل ډګري ورسره ده دا علم دی دنیا لا دې علم ته نه ده رسېدلی کوم علم ته چې پیغمبرانو دعوت ورکړی دی علم څه ته وایي
بیا ستا په نسبت باندې صحابه کرام سو په ټولو صحابه کرامو کې 13 کسان داسې وو په مکه او په مدینه کې چې هغوی له لیکل لوستل ورتلل نو دا باقي جاهلان دا دنیا ته چې سړیتوب ورښودو دا دنیا ته چې انسانیت ورښودو دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ او د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ قصې منن سیرت تاریخ په کتابونو کې کتلې اسد الغابه او بلس عقل ورته حیرانېږي دا صحابه کرام دا څنګه رضی دا خبرې وي او دا څنګه مناظره د کسرا سره او هغه د جرنیلانو سره چې کومه مناظره لکه په تاریخ کې دا وګورئ کنه لکه دا تاریخ وګورئ چې له اردو لګ ډېر ورزي کنو سنور دین اردو هو له ورزي دا لګ وګورئ دا او په عربی کې خیر دی خو په اردو کوم څه معمولی چې هغه د حکمرانانو سره د لوی جرنیلانو سره هغه صحابه کرامو چې په صحرا کې لوی شوي هغه چې کوم بحثونه ورسره کړي کوم د علم هغه خپل وای مناظره ورسره کړي دي نو دا دی علی بصیرت علم په بنیاد باندې ځوان او ګمان علم نه دی علم دی ګمان د علم په مقابله کې یو شی دی ګمان د علم په کار نه کوي وان الظن لا یغنی من الحق شیئا قرآن خو د خلکو ته وایي ان یتبعون الا الظن و دا ټول خلک چې په ګمانونو پسې ورپسې دي په ګمان ته علم وایي دا خلک په ګمان پسې ورپسې دي او د پیغمبر دعوت دار چې په علم پسې راځي د علم په بنیاد خبره کوم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې دا ټول خبرې وي دا جهالتونه چې ته وته وي دا غربتونه چې ته ورته وي دا بدامني چې ته ورته وي بدامني ډېر زیاته و قافلې به لوټ کېدې غربت ډېر زیات و غریبي ډېر زیاته وه چاته به مړخې د ډوډۍ نه ملاوېده او نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې مسلو په بنیاد باندې خپل دعوت هغه بنیاد کې نه ښوده د دې مسلو په بنیاد د خپل دعوت بنیاد یې ښوده نن به بیا په دنیا کې مسلمانان نه 1400 کاله مخکې به هم نه وی ځکه دا مسلې د هر چا نه وي دا مسلې یو ځل حل شي خبره ختمه شي قیامت پورې چې انسانانو ته کومې مسلې دي د هغې واحد حل هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم بیان کړی دی چې د دعوت بنیاد به په وقتي مسلو نه ږدي هغه خلک غرق پرک دي چې هغه په وقتي په مسلو په بنیاد باندې د خپل دعوت بنیاد کړي د هغې دعوت همیشه دپاره بیا نه وي هغه مسله چې ختمه شي به د هغه دعوت هم ختم شو دې بې شمېره مثالونه زموږ په دې مخکې هم شته خو زه نه بیانوم تاسو ته قصدن ځکه چې بیا زه د خپل د تقریر دا رخ نه بدلول غواړم نو دا خبره بنیاد نبی علیه الصلاۃ والسلام په څلورو خبرو خپل بنیاد کېښود د دعوت یو په عقیده یو په عبادات یو په معاملات یو په اخلاقیات دا څلور بنیادی خبرې دي د خلکو عقیده برابر کړه عقیده څه ته وایي او عقیده به څنګه ساتي بیا د هغې نه بعد عبادات ستاسو عملي فرایض هم شته دا فرایض به مستقلا ستا فریضه دا د تو څو پورې ژوندی دا به کوې دې نه واخوا دې خوا کېږي نه بیا معاملات دي جایز ګټه به څنګه کوې کاروبار به څنګه کوې د یو او د بل په منځ کې د خاندان د کور د بهر د سارا دا تعلقات د اجتماعیت دا معاملات به څنګه چلیږي مشري کشري به څنګه کېږي او څلورم اخلاقیات څه څیزونه دي چې دا به ته خپلې څه څیزونه دا به ته پرېږدې دا څلور بنیادي خبرې ورته وکړې او د دې څلورو بنیادي خبرو مرکزی کتاب هغه قرآن مجید الله تعالی ورکړي دا قرآن دی خلکو ته وایه وجاهدهم به جهادا کبیرا فلا تطع الکافرین د کافرانو خبره مه منه او وجاهدهم به جهادا کبیرا او دا قرآن ورته وایه او د دې قرآن په ذریعه باندې په دې عالم کې یو ډېر لوی جهاد برپا کړه د قرآن په ذریعه باندې یو ډېر لوی جهاد را پیدا کړه د قرآن خلکو ته وایه دې کې بیا دا ټول هر څه دي دې کې بیا دا عقیده به څنګه ساتي عقیده څنګه د توحید خبره چې الله تعالی یو دی شته خالق دی مالک دی رازق دی حاکم دی مدبر دی الحی القیوم دی دا د کائنات انتظامات په خپله چلی یو د هغه بادشاهي ده د هغه نه بغیر د بل چا بادشاهي نشته اختیارات ټول د الله تعالی په لاس کې دي بیا د هغې نه بیا توحید نه بعد بیا رسالت دی الله تعالی برای راست هر چا سره خبرې نه کوي پیغمبران یې رالیږلي دي د پیغمبرانو باندې ایمان راوړه پیغمبر باندې اعتماد کوه پیغمبر د دې قرآن عملی تفسیر کوي بیا ایمان بالیوم الاخر دی آخرت منه دا دنیا همیشه دپاره نه ده د دې دنیا کې چې تا ته څه اختیار میلاو دی د دې به درته تپوس کېږي دلته دم او قدم دواړه په حساب دي دلته چې څه ګورې
سترګې رپې داسې ګورې او داسې ګورې دا لیکلی کېږي، تا ته پته نشته دا لیکلی کېږي. بیا به د قیامت په ورځ باندې یو کتاب مخې ته خلک به وایي ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا خو عجیبه کتاب دی، په دې کې نه وړه خبره پرېښې ده او نه پکې غټه پرېښې ده، ټولې پکې دمه کړي دي. دا ټولې خبرې چې تا په ژوند کې څه کړي دا پکې به آخرت د اعمالو نتیجه پر دنیا کې نه ښکاره کېږي. دا ځینې خلک چې وایي زه وخت به ثابته کړي چې ته ټیک وایې که زه ټیک وم، زه د دې خبره سره سخت اختلاف لرم. څنګه به وخت ثابته کړي؟ وخت به ثابته کړي چې ته ټیک وایې. کوم پیغمبرانو چې خپل قوم ته دعوت ورکړو او آخر کې هغه پیغمبران خلکو شهیدان کړو او هغه بادشاه په خپل ځای دغسې دی. نمرود ولګېد، ابراهیم علیه السلام د کلي نه ویستو. نو وخت څه ثابته کړه؟ وخت دا ثابته کړه چې ابراهیم علیه السلام نه کلی پاتې شو، کور ته پاتې شو، وطن ته پاتې شو او لاړ. نو د نمرود د کلي خلکو به وي د اور د عراق د هغه کلی علاقې چې کوم علاقې کې کم خلک وو، لکونه خلک پکې اوسېدل، هغې به څه وي؟ وی وخت ثابته کړه چې بس دا دی ابراهیم علیه السلام ورک شو. خو دغه ځای نه خو ورک شو، دغه ځای نه خو لاړ. نو وخت څه ثابته کړه چې ابراهیم علیه السلام خطا، نمرود ټیکو ځکه نمرود هلته ناست او ابراهیم علیه السلام د کلي نه ووتو. یاره جي وخت به ثابته کړي. کوم وخت به ثابته کړي؟ دا وخت دنیا د ثابتولو دپاره نه دی. د دنیا دا وخت د دې حیثیت نه لري چې دا خبره ثابته کړي چې دا حق ده او که دا حق ده. دا وخت دومره قیمت نه دی د دې وخت، د دې دور دومره قیمت نه دی چې د دې په بنیاد باندې ته دا وایې دا ټیک دی او دا غلط دی، بچ دا اوچت شو نو دا ټیک دی او دا بل کته شو نو دا غلط دی. دا وخت نشي ثابته. وخت را روان دی، مستقبل دا نه دی. مستقبل د دنیا کې نشته. مستقبل به آخرت کې قیامت راشي که نه هلته نه به مستقبلي بیا هغه وخت به بیا ثابته هغه د قیامت ورځ به ثابته بیا چې کوم ټیک او کوم غلطو. دا مه وایي دا دنیا کې به نه جي وخت به پته به ولګي. نو پته څه ولګېده؟ یو سړی ظالم دی، مظلوم به مړی کې پړی واچو، ویم ډبو، مال یم ترې واغستو، جیل ته یې وردن نه کړو، بېعزته یې کړو. نو ته یاره جي وخت به ثابته کړي. نو وخت دا ثابته کړه چې غریب په جیل کې مړ شو او چا علاج یې ونه کړو، چا یې تپوس یې ونه کړو، چا یې جنازه ونه کړه او دا بل ښه غورځانګې وایي. نو وخت څه ثابتوي بیا؟ دا دنیا دا وخت دا د ثابتولو دپاره نه دی، د ثابتولو ځای بل دی. دا عقیدې نبي علیه الصلاة والسلام خلقو ته، بیا د ملایکو عقیده، بیا د تقدیر عقیده، دا ټولې ښه آسماني کتابونه دي، رسولان دي په دې عقیده. بیا د هغه نه بعد معاملات او اخلاقیات او عبادات، دا ټول مونځ، روژه، حج، زکات ورته وښوده. د بندګانو حقوق، د ښځې د خاوند حقوق، د ګاونډي او د ګاونډي حقوق. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بنیادونو باندې دا کېښود. دا خپل دعوت بنیاد دا کېښود. هغه عقیده اوس هم ژوندۍ ده، هغه عبادات اوس هم ژوندي دي، هغه معاملات اوس هم ژوندي دي، هغه اخلاقیات اوس هم ژوندي دي. داسې مه وایه چې نشته. ما کې به نه وي، تا سره به نه وي، تا به نه لیدلي، ما به نه لیدلي، ما کې به کمزوري، بلکې به داسې مه وایه دا نشته. دا چې نه وایه داسې به نه وه. بیا دا دنیا به خدای بیا ورانه کړې وي. چېرته به وي؟ چېرته اکا دوکا به څوک وي؟ چېرته تصور به وي د دې خبرې؟ دا یو غیر مسلم دی، مایکل هارت. تاسو به دا نوم د معنی کېدی شي مخکې بل چا نه به مه اورېدلي. د 100 هغه یو کتاب لیکلی. هغه مایکل هارت یو زبردسته خبره کړې، هغه نه چا تپوس کړی دی. وته دا محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات قایل چې دا ډېر لوی سړی و. نو هغه ورته وایي چې تاسو په غلطه پورې که نه، تاسو په پوره پورې نښتي یې. دا راته ووایي چې یو سړی چې د اول نه یو خبره شروع کړي او صرف د خپل کور یو 3-4 کسان یې ملګري شي، صرف یو دوست د بهر نه ملګری، یعنې 4 کسان یې ملګري. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام د کور خلک، حضرت زید او حضرت علی او حضرت خدیجه او د نبی علیه السلام بچي. نو 1400 کاله بعد د هغه د متبعینو او د فالوورز تعداد 1.5 ارب ته څنګه رسي؟ 1400 سال بعد تسلسل رواني، تعداد زیاتېږي. په دې منځ کې چې ته یو زمانه یو ورځ داسې نه راځي چې دا عقیده ختمه شي او څوک دا عقیده نه لري چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. داسې زمانه پکې را نشي. نو دا په دروغو دا کېدی شي یو سړی 1400 ساله پورې خلکو له دوکه ورکولی شي او 1400 ساله بعد پورې د 4 کسانو نه څونه جوړ شو؟ 1.5 ارب انسانان ته جوړ شو. او دا انسانان داسې دي چې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم
وایي چې کېدای شي چې د خدای په باره کې ته خبره وکړې که نه او غیب نظر انداز کړي چې زه مړه زه پرې نه پوهېږم خو ته د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې شاخوا دېخوا ووایه د مرۍ نه دې نیسي وایي دا ته څه وایې دا د دروغو په نتیجه کې دونه محبت پیدا کېدی شي د دروغو په نتیجه کې دا عقیده جوړېدی شي د دروغو په نتیجه کې خبره دومره خورېدی شي وایي تاسو زیاتی کوئ تاسو نه دی کتلی دا محمد صلی الله علیه وسلم سیرت دا داعی الی الله الله طرف ته دعوت ورکوونکی دا درست دا بنیادونه درست که دا بنیادونه وقتي بنیادونه هلکه د غریبانو مسلې دي غریبانو نو د غریبانو مسلې نو بیا به خلک وي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی بیا څه کار او غریب نه و حضرت عثمان رضی الله عنه غریب نه و حضرت زبیر بن عوام غریب نه و حضرت عبدالرحمن بن عوف غریب نه و او هغه به عشره مبشره وکړي یعنی هغه دونه د نبي علیه الصلاة والسلام سره نږدې دي چې هغه لس کسان چې الله تعالی ولا په دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی هغه دا کسان ټول ډېر مالدار کسان نو د غریبانو مسله حضرت زبیر بن عوام پکې څه کول او حضرت عثمان رضی الله عنه پکې څه کول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پکې څه کول غریبانو خبره نه و بیا به تا د امریکای خلکو ته دعوت نه ورکول به یاره د غریبانو مسله مو غریبانان خو نه مو مالدار مو خلکو نور خلکو ته پیسې ورکو خیراتونه ورکو دا د غربت مسله وا او نبی علیہ السلام حل کړه خو په چغې حل نه کړه چغې ونه والې د غریبانو د اے غریبانانو زه مرګری یم اے غریبانانو د ما دره چاپېره شئ مالدارو ته وی تاسو په دې مال کې د غریبانانو حق دی مالدار ته وی ګوره غریب ته ونه وی چې د دې مالدار سره ستا حق دی ځکه دا جګړه جوړوي دې نه خو هغه روسیانو او چینیانو جګړه جوړه کړه مالدار او غریب په جنګ ور واچول ځکه چې هغه غریب ته وی د دې مال د کارخانه‌دار چې کارخانه‌دار دی د ستا په مالدار دی وی دا چې دومره جیدادونه دي ستا یې اغستې ده ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن کې دا چرته هم نشته چې غریبانانو ته یې ویلي د مالدارانو ته ووایه چې ستاسو حق درکړي نه دا په آیت کې شته او نه دا په حدیث کې شته په دې حکمت باندې پوهېږې مالدارانو ته وی دا تاسو سره چې مال دی که نه تا سره چې زیات راغلی دی نو ته په دې پوه شه چې دا د بل چا حق هم راغلی دی تا سره نو د بل چا حق ورکه که نه او ته به یې ورکې او که ته یې نه ورکې نو اسلامي حکومت راشي تو ښځو بیا به یې درنه علي دا جګړه نه جوړوله دا مسله حل کړه خو داسې حل کړه که نه ابو هریره رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي تاسو ما نه خبر یې دی په اووم کال د هجرت راغلی دی مسلمان شوی دی په اووم کال د غزوه خیبر په موقع وی نشأت یتیما وی زه چې ماشوم را لوېدم زه یتیم وم یتیم را لوی شوم وهاجرت مسکینا او ما چې د مدینې منورې ته هجرت وکړو ډېر زیات غریب وم وکنت اجیرا لبصرة بنت غزوان على طعام بطني وی بصره د غزوان لور یوه ښځه وه او زه د هغې مزدور وم صرف ډوډۍ به یې راکوله صرف ډوډۍ به یې راکوله بس په ډوډۍ مزدور وم احدو لهم اذا رکبو چې خلک به کله په اوښانو سواره وو نو ما به له اوښان ویښ ساتل خلک به وده وو چې سفر به یې کوو خو په دې اوښ کې دا کمال دی چې دته څه سهودیه مودیه او څه تنانا منانا ورته نه وی نو دی سفر نه کوي د عربو د اوښانو دا ده نو دوی به ورته تنانا منانا څه غزلې مزلې او څه دا به ورته وی نو وی احدو هغې ته به یې حدیه ویله حدی خوان پر اردو کې لفظ راغلی احدو لهم وی ما به ورته هدیه ویله ما به د اوښان ویښ ساتل اذا رکبو چې کله به خلک روانو مزل به یې کوو او واخدمهم اذا نزلوا چې کله به خلک کوشو او دمه به یې کوله نو خلکو به ډډې والوي ستړي به او ما به اور بلو پخلی به مې کوو لوښي به مې وینځل اوبه به مې راوړې او دا به مې کول او دا به مې کول بیا چې چل شو بیا الله تعالی یو دور راوسته فالحمد لله وی وسن چل دی وی الحمد لله الذي جعل للدین قواما وی شکر دی چې الله تعالی اسلام په خپلو خپو درو وصیر ابا هریره اماما او ابو هریره اوس امام دی په مدینه منوره کې یو زمانه کې ابو هریره د نو گورنرو یو زمانه کې د بحرین گورنرو د حضرت عمر په زمانه کې یو زمانه کې بیا وروسته د مدینه منورې گورنرو او بیا وی وزوجنیها الله اکمه ښځه چې زه په یوه به ډوډۍ د هغې مزدور وم هغه الله تعالی ما له په نکاح راکړه مې ښځه شوه وی دا رونو دا پریوتي خلک اوچتول دې ته وایي ښه یوازې ډوډۍ نه وه
ډوډۍ هم انتظام یې وله وکړو خو هغه پریوتي خلک یې اوچت کړو پریوتي خلک یې اوچت کړو حضرت عمر رضی الله تعالی یو ځل مکې معظمې ته روان و د مکې معظمې گورنر د هغه طرف نه راغی په لاره مخې له ورته وایي چېرته ځې وایي کار مې دی چېرته وایي مکه معظمه دې چا ته په خپل ځای دی نایب گورنر څوک کېنو وی یو سړی مې کېنو عبدالرحمن د هغه نوم دی عبدالرحمن زوی د ابزا نو دا خو صحابي و حضرت عمر رضی الله عنه په هغه وخت کې ذهن پرې و نو دا نه به یې پېژندو وی ورته وی دا قریشي دی وی نه قریشي خو نه دی وی څوک دی وی من الموالی په پیسو اغستی شوی غلامو بیا آزاد شوی دی نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې ښه د مکې د قریشو د سردارانو کلی مکه ده مکه پېژنې د کلو مرکز دی دا د مکې معظمې او د قریشو د سردارانو مشري تا یو آزاد شوي غلام ته حواله کړه وایي او که نه وایي دا ولې وایي ما چې وکتل په دې چار چاپېره ټولو خلکو کې نو په قرآن باندې د ټولو نه زیات عبدالرحمن ابن ابزا پوهېده په قرآن د ټولو نه ډېر زیات نو حضرت عمر ورته وایي بلکل د ټیک کار کړی دی او ما د نبي علیه السلام نه یو حدیث اورېدلی و خو ما هغې عملي نمونه نه نوکته وایي څه وی نبی علیہ السلام فرمایلی وو چې ان الله تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین الله تعالی د دې کتاب په وجه څخه خلک اوچتوي چې د دې قدر وکړي او نور خلک راښکته کوي چې کله د دې بې قدري وکړي اوس به ته وایې چې کتاب والا قرآن والا کتاب والا علم چې ورسره دا د دنیا په کارونو څه پوهېږي نن سما خلک داسې وایي که نه دا د یوسف علیه السلام خبره مې راته وکړه قل هذه سبیلي دعوت نو د معیشت مسله چا حل کړې وه تا د یوسف علیه السلام په مصر کې ټول نه لوی کار کم یو کړی و د دنیا یاده اوس هم خلک یادوي هغه څه وه مصر کې قحط راغی نو یو خو د خوب تعبیر یوسف علیه السلام ویسته کنی یوسف علیه السلام نه علاوه بل چاله د خوب د تعبیر پته نه و د قات ته به څوک خبر هم نه و اووه کاله چې دا کومه غلبه وه دا به یې خلاصه کړې وې خوړلې به یې او را روان اووه کاله کې به بیا لکه د کیلو په شان نارې والی دا و یوسف علیه السلام ورته چل وښودو او بیا ورته دا چل م وښودو ګوره ورته وی فما حصبتم فذروه فی سنبله چې کوم ورې به که نه نو چې ضرورت هم ورته نه غوبل کوی ما دا دانې چې ته غوبل کې او د دې خپل وږي نه راوباسې نو په دې کې بیا سپږی کېږي په دې کې سپږی کېږي سپږی خوري او مخکې مونږ واړو په ډېره موده مخکینۍ خبره ده دا به ما اورېده د مشرانو نه و یاره جي په امریکا کې یو سړي داسې خبره کړې ده چې یاره تاسو دې پرې خمبو ته دا دغه مغه ورسوئ که نه پخوا به دا خلکو ورته دوایي مواري او څه یاد دي درته که نه پخوانی کیسې دوایي مواري به هغه به بیا انځل هغه غنم او بیا به یې هله وړه کړو وایي د دې نه علاوه وایي ته زه ته چل نو بیا ورته دا طریقه وښه او بیا وایي که دا طریقه کامیابه نه شوه بیا راځئ جرمانه دې در مسلمان ده دا مشهوره خبره نو یوسف علیه السلام ته وایي فما حصدتم فذروه فی سنبله چې کوم لو کې او ضرورت مو ته نه نو دا غوبل کوی ما دا پر خپلو وږو کې داسې کېدی نو چې شل کاله پراته به بیا چې کله ضرورت شو بیا لو نو یوسف علیه السلام دا مسله حل کړه نن مې یو کتاب کتو شاهجهان په زمانه کې شاهجهان پېژنې که نه شاهجهان شاه جهان د جلال الدین اکبر نوسی د جهانګیر زوی د عالمگیر پلار شاهجهان دور حکومت دی د ایران بادشاه ورته خط را لېږلی دی صفوي حکمران دی هغه ورته خط را لېږلی دی ورته وایي چې ته ځان ته دا شاه جهان ولې وې ته خو شاه هند دی د هندوستان بادشاه او ته ځان ته شاه جهان وې د هغه خپل نوم خرم و د شاه جهان خپل نوم خرم و ته ځان ته شاه جهان معنا دا ده چې ته د ایران بادشاه ومې د ایران بادشاه خو زه یم نو دې معنا دا ده چې ته ماله دمکي راکړې ته په ایران قبضه لګې نو که ته په ایران باندې قبضه لګې نو زه درځم زه په هندوستان قبضه لګوم یا جنګ ته ټینګ شه او یا د خپل نوم بدل کړه شاه جهان وایي چې یاره نوم بدلول دا خو ډېره ګرانه خبره ده نو د چا د وجې نه د چا د دمکۍ د وجې نه به سړی څنګه خپل نوم بدل کړي وزیران یې راوغوښتل ورته یې وایي چې یاره جي د دې خبرې څه جواب ورکړو هغه ما ته وایي چې ته شاه هند دی شاه جهان نه نو د دې معنا دا ده چې په ایران به راځي نو که په ایران ته راځي نو زه په هندوستان درځم نو ته بیا یا دا نوم بدل که خپل شاه هند ځان ته وایه یا بل نوم ځان له کښېږده یا که خپل خرم وایه
او دا شاه جهان نوم خو له پلار یې ښودی دا شاه جهان نوم دله خپل پلار یې ښودی جهانګیر بادشاه ولې نو هغه خو نوم او کنی مال جواب را نو وزیران ورته وی چې نو وزیران به ترې پړ پیپړ ګرځېده چې یاره څه جواب وله ورکړو د دې موږ څه جواب راځي نوم نه بدلېږي او د نوم معنا هم دغه ده شاه جهان معنا د جهان بادشاه اوس به څه کوي نو بیا په وزیرانو کې یو وزیر دی په هغه زمانه کې یو عالم دی مولانا سعد الله کنجاهي کنجا چرته د ما په خیال په ګجرات کې د زموږ د پاکستان د پنجاب ګجرات چې دی د دې پرې خواوشا کې یو بانډه و د هغه علاقې و دا سړی د عالم او ډېر لوی عالم په هغه زمانه کې نو هغه مولانا سعد الله کنجاهي هغه د استاد نو هغه یو ځل درته وایي چې وزیر صاحب ته خو دا څومره داسې خفه نه نو هغه به یاره مولوي صاحب پسې کوې خو ګرانې مسلې دي ستا کار نو هغه وایي چې ته ما ته ووایه څنګه پکې زما کار نه سړی بله وایي زما پکې کار نه نو هغه ورته وایي نو دغه خبره ده نو اوس هغه د بادشاه دا خط را لېږلی دی اوس بادشاه صاحب حیران دی نو ده ورته وایي چې ما دې شاه جهان صاحب له بولې زه یې پوه کړم شاه جهان له چې بوته بادشاه له هغه ته یې وایي چې زه به یو جواب ورکومه خو تا ته به یې مخکې نه ښیم بس زه پوهېږم او بادشاه پوهېږم او دا به زه خط هغه ته لیکم د هغې نه بعد چې د هغې له طرف نه جواب راغی خیر دی بیا به تا ته زه هغه جواب ووایم خو تا ته یې مخکې نه یم نو هغه وزیرانو سره صلاح وکړه چې دا مولوي صاحب خو دا خبره کوي نو هغه وایي یاره چې من نه هغه سپي کورې کي نو په دې تندر ولګوه چې موږ پرې پوهېږو که نه پوهېږو چې موږ ته دې نه ښیي خو چې اوس هغه رانه قلار کړي ښه خبره ده ورته وایي چې ټیک ده هغه به ټیک ده نو هغه صفوي حکمران ته خط ولیکو چې خط ولې ولیکو د هغه طرف نه هغه بادشاه یو بل خط راولېږو او دا مافیانې غواړي او معذرتونه کوي او تحفې راولېږلې او دا یې وکړو یاره جي زما نه ډېره غټه غلطي شوې ده او بیا به نه کوم او زه خو نه پوهېدم او دا شاه جهان بادشاه راوځي مولوي صاحب دا یې ورته څه ویلي دا یې ورته څه لیکلي هغه ورته وایي چې ما ورته صرف دوه ټکي لیکلي وو هغه زمانه کې د ابجد حساب باندې د ایرانیان ډېر زیات د ایرانیان د ابجد حساب تاسو پیژنئ که نه ابجد څوک د ابجد حساب پیژني لاس اوچت کړي مولوي صاحب خو بیا خو ته پیژنې د ابجد نه دی هم د الفاظ حروف نه یو هم وایو الف با تا سا جیم ها خا یو دا ترتیب دی یو بل ترتیب دی الف با جیم دال ها واو زا ح طا ی کاف لام میم نون داسې یو بل ترتیب داسې دی د دې یو حرف بیا قیمتونه دي مثلا ابجد د حمزه یو قیمت دی ټیک شو د بی بیا څو قیمتونه دي دوه د جیم بیا څو دي قیمت څه دی درې د دال بیا قیمت څه دی څلور داسې پسې زه بیا نو دې د دې حروفو نه یو حساب جوړوي نو دې مولانا سعد الله ورته ولیکل چې ته دا زمونږ دا بادشاه چې دی شاه هند منې وایي چې او شاه هند منم نو د شاه د دې لفظ قیمت دی 59 او د هند قیمت دی 300 نو 359 شو نه 65 او 59 65 دی غالبا د دې قیمت دی بیا وروسته ولګوي چې 65 راځي که 59 راځي بیا ورته وایي چې شاهي جهان بیا د شاه هم هغه قیمت دی او د جهان چې کوم قیمت دی هغه د هندم دی نو 365 عدد د دې شاه هندم جوړیږي او 365 عدد د شاه جهان هم جوړیږي نو که ته د شاه هند منې نو دې معنا دا ده چې ته د نوم قیمت 365 منې نو دغه 365 خو د شاه جهان هم راځي نو ته څنګه نه منې نو هغه خو د خدای او رسول به یا منل خو ابجد منل دغه له مرض معلوم کړو نو دغه طرف نه وایي چې الله کو ګورې د ابجد نه انکار کول غوټه ګناه ده نو که زه دا ونه منم بیا خو د ابجد نه مونږ نو دا هغه ځای نه وایي چې نه ما توبه ده ګورې د دې انکار نه بچ شاه هند دی نو شاه جهان هم دی نو بیا ورته وایي چې دا مولوي صاحب ما در راولېږه دا جواب چا ورکړی نو هغه ولا جواب ورلېږو هغه ولا ډېر زیات انعامات ورکړو چې دلته راغی بادشاه پرې پوه تا هم د غټ غضب خلاص کړو نو ورته وی تا زه یو عہده درکو خبره پوهېږي عہده درکوم وایي څه عہده درکوم نو هغه ورته داسې چلو کا چې دا پرې سرکاري خزانه د سرکار د طرف نه چې تاسو کوم دا چرګان ساتئ که نه چرګان د دې د مشري ما ته حواله بس په دې څه کې ته پرې چرګان هغه به دا ما ته حواله لکه څنګه چې د غواګانو فرمونه نه دي لایوسټاک والا او دا داسې قسمه وزارت کې واغ وې دا ما ته حواله هغه چې هغه واغستن او وزارت کې هغه داسې چلو شو چې دې سرکار حکومت به په منونو په ټنونو غنم او غلا هغه به چرګانو له لېږله دې چې هلته ورغی او هغه هغه سټاک هغه چې کوم دغه د چرګانو کوم مراکز په ورځ باندې خزانه ته ولیکل چې یو دانه غنم راونه لېږي یاره چې دا چرګان به مړه شي ته پرې د مال چل راځي وي څنګه
وی په دې ښار کې دننه مزدوران یې ونیول کسان یې مقرر کړو چې تاسو به ځئ او د چا کره چې ډوډۍ پاتې شوي چا کره چې غله پاتې شوي چاته خادي شي چاته غم شي او خلک ډوډۍ پخه کړي او زیاتي شي دا به ضایع کوي نه دا به دې کوڅو کې اچوي ډرمونو کې به اچوي چې بیا راځي او په لاره بوی کوي تاسو په ایمان ووایئ هغه سړی د لاس اوچت کړي چې هغه په خپله کوڅه راتېرېږي او د ډرم نه بوی نه راځي ورته ځئ هغه لاس اوچت کړي دا زموږ حیات آباد دی چې د نورو کلو بسالي نو دا ولې هر څه راوړه ډېر پخوه او بیا ډرمونو ته ورچوه او بیا په کوڅو کې بار وله په ګوتو کې جمع کوه بار یې وله نو دې مولانا سعد الله وی چې د خزانې نه ولا غنم مه رالېږئ کسان مقرر کړي چې کوم ځای کې د چا په کور کې غله زیاتي کېږي هغه زیاتي غله به په یو ګوتی کې اچي او هغه به دا سړی به پسې درځي او هغه زیاتي غله به یې راوړه او چرګانو ته یې هغه اچوله ډېره ورځې بعد بادشاه راغی بادشاه ته چا ووایي چې یاره جي غنم هغه مولوي صاحب غنم نه مني غنم خو په دغه کې په سټاکونو کې په وي دا په غریبانو تقسیموی که نه نو بادشاه صاحب وایي چې یاره مولوي صاحب برای راست په خپله څوک لېږلی نه شم ځکه چې قدر خو یې کوو چې ورشم چې دی مولوي صاحب څه چل وکړه چرګان دې راله د لوږې نه مړه کړي نه چې ورونه چرګانم خو خوشحاله مولوي صاحب دا دې پې څه وکړو وایي دا مې دا چل وکړو چې ستا د خزانې نه مې دومره ټنه غنم هم بچ کړو چې دا په غریبانو تقسیم کړي او دا فضول شی چې به راته په دې کوڅو کې به دا بویونه ختل او دا کوڅې به هم څښاوې او د خلکو دا نالۍ به هم بندې وې نو دا مې دې چرګانو ته هغه وی چې اوهو مولوي صاحب دا خو تا زبردست کار وکړو نو هغه وی ته د چا نه تپوس نه کوې تا دا وزیران چې کوم برتې کړي دا د دین نه خبر دی او نه د دنیا نه خبر ته د علماو نه تپوس وکړه دا کار باندې هغه پوهېږي بیا د هغې نه بعد ورته وی چې ته پرېږده دا پرېږده دا کار دې اوس روان کړو راځه ته وزیر خزانه شوې هغه وی ټیک د دام کوم دله دا چیلنج هم قبلوم زما د خبرې مطلب دا دی چې د پیغمبر چې کوم دعوت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت و نو هغه دعوت دا و چې هغه څه عقیده ده هغه څه فکر دی هغه فکر بیا سړی د وړو وړو مفاداتو نه اوچت کړي دا د وړو وړو مفاداتو بنده چې دا مسلې حل کوي نه دا مسلې راته را پیدا کوي دا اول ځان مړی وایي ځان دی پسې جهان دی چې کوم د دې ځان او جهان نه بالای که نه لکه علامه اقبال چې وایي کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے دا چې د چا عقیده راشي په الله او رسول نو هغه د وړو وړو خبرو نه بالاتري بیا نو بیا هغه د مسلې ټیک کولی شي نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت خوا د دعوت هغه بنیادونه دا وو او په دې بنیاد باندې چې کوم خلک تیار کړو نو هغې بیا خلکو ته د دنیا د چلولو چلم وښودو او د آخرت د کامیابۍ لارې هم ورته وښوده الله دې موږ هم دغه خبرې نصیب کړي چې موږ هم په دې پوه شو زمونږ دا قوم او دا امت او دا ملت هم په دې باندې پوه شي چې ستا د دنیا د مسلو او ستا د عقبا د مسلو او ستا د امن د مسلې او ستا د غربت د مسلې او ستا د هره مسلې د دې د دشمن نه د بچ کېدو د مسلې د دې ټولو حل په الله او د الله د رسول په تعلیماتو کې دی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور